بسم الله الرحمن الرحیم. زیم جی عرفان دورانی تاسو ګوري پیام خیبر ما سره دا ټیم ډېر ښه شخصیت سابقه امیدوار پیپلز پارټي پی کې 84 الحاج عمر خطاب صاحب حجرې ته راغلیو. دیو سره موجوده حالات واقعات خبرې اترې به هم کوو او چې کم سیاسي سرګرمیانې دي علي زلی دي د هغه حق لا هم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیاتم خلیجی ټیک ټاک کې ستاسو د ټیم او ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. الله خوشاله کړه. مننه. ای صاحب دا راتو آیا سیاسي علي زلی څنګه دي؟ یاره سیاسي حل زری خدای دی چې نن وګورو او بیا ټول په دې ډسټریکټ پېښور کې څه کې چې ټول کې پی کې کې وګورو پاکستان په موضوع باندې کړه تیمو پاکستان څخه بهرحال پاکستان خو غټ پاکستان دی، مخ یو دی ولکې پورې موجود وي دی ولکې الیکشن کو خو بهرحال نن کو ګوري زمنګ ډیر بد حالات دي. زمنګ د دې هوامو ته د غریبانانو د ګرانۍ ته وګوره، د حالات ته وګوره، ډېر غټه پریشاني ده. نن زموږ په دې کې پی کې وګوره نه څوک وړه اخیستی شي، نه څوک بیل خلاصولی شي، نه څوک چیني غوړي اخیستی شي. بل دا د کم سیاستدانان چې هغوی د اوده دي او که یې هم دي نو د خپلو د فداګیر دپاره یې دي، بس صرف خپلې پیسې پیدا کوي. بل دا دی چې مړه دا که راغلي هم دي که نه دا په داسې بیس راغلي دي غریبانانو سره اختیارات نشته، هیڅ قسم اختیارات نشته دی. کوم ورکرانو چې دوی سره منډې والي دي نو هغه ورکر هغوی پېژني هم نن نه، هغوی ته پته چې موږ ته خو کوټ میلاو شوی دی، په اودو میلاو شوی دی، یا د چا په نوم میلاو شوی دی. بهرحال هغه نه د خپلو ورکرانو نه د علاقې نه د خوار غریبو هغوی نه خیال ساتي او نه داسې سوچ ته. صرف یو واحد د پاکستان پیپل پارټي ده چې دا د غریب سړي اواز هم شوتی او همیشه دپاره چې د پیپل پارټي حکومت راشي غریب پکې خوشحاله مظلوم پکې خوشحاله. ای صاحب دا راتو آیا دې نه مخکې موږ ستاسو د سټریټ ته راوننوتیو راغلیو به وو، ستاسو دا سټریټ حلقه علاقه ماشاءالله ډېر یو ماډرن ښکارېده. نن پکې راننوتو نو ډېرې کندې کپرې وي، د دې څه وینا کول غواړي؟ یاره جي دا که تاسو وګورئ په 2015 کې زه ناظم وم او په دې علاقه کې ما ډېره زیاته خواري کړې وه او ډېر زیات تکلیف مې تېر کړی و، خو الحمدلله نن وخت کې څوک یو خپل کور نشي جوړولی، ما ټول علاقه جوړه کړې وه، کوڅه په کوڅه، ور په ور، د ګیس د بجلۍ او فرض که چې کوم ټفټېلې لګېدلې وي په زموږ په دې علاقو کې دا ټوټل کار ما کړی وي. نن هغه تختې موجود دي، کوڅې ورانې دي. دا څه ورانې کړلې چې یو طرف نه کله ګیس شروع کړي، کله د بل سیټ نه شروع کړي، نه هغه ګیس وشو او نه چې کوم دی مطلب دا ګلۍ واپس جوړې شولې، هغې کنډر پرېښي دي، جوړ علاقې راپسې ورانه کړله. کوم علاقه چې موږ جوړه کړې وه دی ورانه کړله. په کار یې چې دې نه نور هم ښایسته کړی وی. یو سړی 2 ځلې انفیې یا 3 ځلې انفیې راشي یا یو ځل یا 2 ځل 3 ځل صوبایي حکومت راشي او هغه یو ګلۍ نشي ټیکولی نو هغه به د دې قوم نوکرانې څوک کي، د دوی به کار څوک کي، د دوی به خدمت څوک کي. خو بهرحال انشاءالله بیا مې هم دا کوشش دی. ګورنر صاحب سره مې په دې باندې خبرې هم کړي دي چې بجلي به هم ټیک کېږي، ګیس به هم ټیک کېږي او انشاءالله 70 کیفي فنډ که ماته د مرکز نه میلاو شو او که د سنټ نه میلاو شو انشاءالله زه به د خپل علاقو ته راوړم او د خپل حلقه به ټیک ټاک جوړم که خیر. یقینا حاجی عمر خطاب صاحب ډېر یو زړور انسان او کارکون انسان د خپل علاقې د حلقه 84 دپاره چې کوم یې لیزلې کړې وي یقینا مونږ هغه مینوالو وړاندې انټرویو کې خولی تاسو ته بیا به هم ښایو. دیو چې کم کار کړی دی فنډ یې د مرکز نه روچت کړی دی، د سند فنډ یې روچت کړی دی او په پېښور پی کې 84 حلقه باندې دی لګولیو او یقینا چې دی نو نن هماغه سوچ د دې په زړه کې دی. دا راته وایي حاجي صاحب علامه اقبال ډے ده، د علامه اقبال ډے حوالې سره تاسو څه وینا دی؟ یاره علامه اقبال ډے په حوالې سره زه دا خبرې کوم چې علامه اقبال یو ډېر قابل شاعر و او داسې قابل و چې نن زموږ دا کم نوجوانان دي که نه او یا کم دا اوس زموږ په دوران کې چې دا کم هلکان راغلي دا ټول ودو دا صرف د علامه اقبال شاعرۍ رایخ کړه. یوه دا او دویمه خبره دا چې د علامه اقبال داسې یو شاعري وه چې هغه پاکستان نه هغه ټوله دنیا مني. که تاسو په افغانستان کې دا کم نوجوانان وګورئ، مختلفو نورو ملکونو کې وګورئ، د علامه اقبال ډېر غټې قربانۍ دي. بلکل د هغه قربانۍ ته او د هغه شاعرۍ ته زموږ سلام دی. نن هم علامه اقبال منو او خلک یې مني انشاءالله او 100 کاله پس که ژوندي بیا به هم مني انشاءالله. الله هم خوشحاله کړي. نن هم منو بیا به هم منو. د علامه اقبال صاحب ډېرې قربانیانې دي. د هغوی یو خوب چې لیدلی و چې زمونږ پاکستان جوړ کړی شي نو بیا د هغه تعبیر چې دی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پوره کړو او دا زمونږ چې کم ښایسته ملک دی پاکستان دا جوړ شو او ډېرې قربانیانې زمونږ قبایلو هم ورکړي دي. دې کې
او نن قبایلو قربانیانو رنگ راوړی دی چې دا ملک زمونږ ولاړ دی. کیمرامین محمد علي سره عرفان دورانی، پیام خیبر، پیښور.